ګرانو قدرمنو کتونکو د مینې د خلوص نه ډک سلامونه مې قبول کړئ. د KKK تنظیم په مرسته باندې د پروګرام زما وطن لومړنی پروګرام د کوکاري د سیمې نه کوو. په نننۍ پروګرام کې به موږ د علاقې د ښکلاګانو سره سره د مرغو په ژوند باندې هم لږې خبرې کوو. پروګرام مخ په وړاندې بوځو، موږ سره اوسئ. زه چې کله هم په سکړې ماښام د خپل کار نه اوزګار شم، نو د سوات ښکلې سیمې کوکارۍ د غرونو، ځنګلو، پټو او باغونو ته د ملګرو سره روان شم. په دغه چکر کې ځای په ځای د اوبو یخې چینې، ښکلې هواګانې، دنګ دنګ شنه شنه غرونه، چینارونه او په خواو شاونو کې د مرغو خوندورې چغې چغار اوازونه اورم. نو د ټولې ورځې هغه ستړیوالی مې د ذهن نه وځي او لږ وخت په ونو کې ناستې او مستۍ کې مصروفې دې مرغو ته په تماشه شم. د خدای قدرت ته ګوته په خوله شم، په سوچ کې شم چې د دې مرغو موجودګي په انساني ژوند کې څومره ښکلا او اساني راولي. زموږ زیاتره ملګرو ته د دې څه خاص علم نشته. په دې هکله موږ د علاقې د کاروان تنظیم مشر او زري ماهر پزیم اولاد زاهد سره خبرې ترې وکړې. دوی وایي چې مرغۍ د عمومي ښکلا نه علاوه د ماحول په بهترۍ کې ښکاره کردار ادا کوي، چې د وجې نه په چاپېرچل ډېر مثبت اثرات پرېوځي او د مختلف قسمه بیمارونه د انساني ژوند حفاظت کوي. کومې مرغۍ خاص کر چنچڼې چې موږ د فصلونو نه شړو، دا په حقیقت کې د دې فصلونو څوکیداري کوي. یوه چنچڼه د ورځې د سلو نه سیوا مولخان، پرپرکي او چنجي وژني چې فصلونو ته نقصان رسوي. مرغۍ د فصل د زیرپاشۍ په عمل کې خپل کردار لوبوي، چې د وجې نه د فصلونو پیداوار نیم په نیمه زیاتیږي. په دې وجه د فوډ سیکیورټي په معامله کې د مرغو رول ډیر اهم دی. رکھ بندیا آسمانا تھے اڑدے پنچھی، رکھتے صحیح کی کردے نی، ناوو کردے رزق ذخیرہ، ناوو پکھے مردے نی، کدی کسی نے پنکھ پکھیرو، پکھے مردے دیکھی نی، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ، بندے ہی پکھے مردے نی. دا خوندور اوازونه او شور چې تاسو اورئ، دا سحر مازیګر د کوکارۍ کلي په چاپېرچل کې بېلانغه سحر ماښام جاري وي. دا هغه خاروګانې دي چې په اردو ژبه کې ورته مینا وایي. خاروګانې لکه د کونترو خلک په کورونو کې هم ساتي او ډېره مینه ورسره کوي. دا چې لږ وخت په کورونو کې عادت شي، نو خبرې هم زده کړي. بیا لکه د ماشومانو په شان خبرې، جړه، خندا او د کور خلکو سره مشغله هم کوي. بابایی بد اخلاق بگو بابایی. خانجي وایي چې د خاروګانو په چال، ډال، رنګ، روغن او شکل صورت پسې مه ځئ. دا چې په کومو کورونو قبضه وکړي، نو مجال شته چې بله مرغۍ د دغه کورونو په دیوالونو دننه ښکاره شي. چنچڼې څه چې دا غټ کارغو چې دوی ګیر کړي، نو بیا به یې ترېنه لوی خدای خلاصوي. دا چې د شکل نه څومره شریف او د چال نه څومره خوندورې ښکاري، دومره دا بدخویه، شرپسند او جنګببرې هم دي. د چنچڼو جالې ورانوي، خو چنچڼې په هیڅ صورت هم د خاروګانو منماني او طاقت نه مني. او اکثر خو یو څو چنچڼې راجمع شي او په اتفاق سره د خاروګانو داسې مرمت وکړي چې په تېښته یې مجبوري کړي. هسې چنچڼه په وجود معشوم او کمزورې ښکاري، خو په مرغو کې بهادره مرغۍ ده، تر مرګه پورې په شا کېدل نه مني، ځکه خو ژوند کوي. حالانکه دشمنان یې ډیر دي، نورې مرغۍ څه کوي چې دا پیشوګانې هم په تکل کې ګرځي.
د لاکډاون له وجې نه که یو طرف ته د مرغو ژوند د خوراک د کمی په وجه په عذاب شوی دی، خو بل طرف ته د مرغو او انسانانو یو بل سره نږدېوالی هم راغلی دی. اوس خو زموږ ګران او قدرمن ملګري محمد رفیق په خپلو پټو کې د مرغو لپاره مصنوعي جالې هم جوړې کړي دي چې چینچڼې، خاروګانې او بلبلې پکې ډېر په خوند، رنګ او قدر خپل ګزران کوي. موږ له هم پکار دی چې مرغۍ د خپل ژوند ملګري او حصه وګڼو. نور خلک د دې د مثبت فایدو نه خبر کړو او په سکولونو کې ماشومان په دې پوه کړو او ورسره داسې مینه وکړو لکه څنګه چې ورسره ورور محمد رفیق او د معاشرې نور پوهه خلک کوي. امید لرم چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. تر راتلونکي بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازت راکوي. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.